बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन څنګه 14 अगस्त په حواله سره ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن مومن یو موټر سایکل ریلی ارینج کړی و. په دې کې موږ سره تقریبا 352 پورې موټر سایکلیسټ په دې کې سوا غشته. بیا په هغې کې موږ اوپن بیلټ وکړو، موږ اعلان هم کړو چې دې کې څوک هم کامیاب راشي هغې ته به یو عدد 70 cc موټر بایک چې کوم دی هغه میلاویږي. نو هغه اتفاق سره موږ سره زموږ یو کرسچن ورور په دې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن دغه کې موږ سره کار هم کوي او دا هغه چې کوم دی ټولو خلکو په مخ کې د میډیا او ستاسو ټولو کسانو وړاندې ماشوم په ذریعه باندې موږ اوپن بیلټ وکړو او هغې کې د هغه دا موټر سائیکل راووت او موږ هغه ته ہینڈ اوور کړ. دا ریلی چې کوم دی یہ ریلی جو ہے یہ ہماری ناگی ٹنل سے رولہ شہید اسٹیڈیم جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ تھا اور اس کی اناؤنسمنٹ ہم نے تقریباً 4 دن پہلے کی تھی اور اس میں جو جوش و خروش ہم نے لوگوں کا دیکھا اس کے لیے ہم بہت مشہور ہیں کہ بہت تھوڑے ٹائم کے اندر لوگوں نے اس میں بہت زیادہ انٹیسپیشن سے شرکت کی اور یہاں پہ ہماری یہ ریلی ختم ہوئی. مومن قوم کو یہی کہیں گے کہ اپنی خوشیاں جب آپ مناتے ہیں تو دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں، ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں، ریش ڈرائیونگ، من ویلنگ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں. اور باقی یہ پاکستان کی جشن آزادی ہے، پاکستان کی برتھ ڈے ہے تو اس کو آپ جتنے جوش و خروش سے منا سکتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف نہ دیں. السلام علیکم جی، زما نوم جویل دی. زما د طرف نه ټولو ملک له جشن ازادي مبارک شي. زما دا قسمت نه و چې موټر سایکل راوځي خو څلوېښتو کسانو رانه مخکې چې زما قسمت دی چې ما ته موټر سایکل راووتی. زه خپل ملک سره ډېر محبت کوم، مینه کوم او خپل ملک د عقیدت لپاره زه راووتم او ریلي ته لاړم. زه دې ځل جشن ازادي ډېر بهترین طریقې سره مناوم او یو ځل بیا ټولو ته زما طرف نه جشن ازادي مبارک شي. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې موږ دا جنډې لګولې دي او د پاکستان دپاره موږ به هر څه کوشش کوو خو لیکن بله ورځ چې ما په میا منډۍ کې کوم تقریر کړی دی هغه ډېر اهم دی. هغه پکار ده ټول مومندو له چې هغه شیر کړي. څه دپاره زه خو د ډېر عمر ما له رشین نه مې رانیولې ده او تر دې ټیمه پورې مې رارسولې ده او په انډیا له چې مې شکست ورکړی دغه مې پکې ویلې ده او دا مې پکې اخري کې ویلې ده چې اوس ملک سوپر پاور دی، اوس امن راوستل دلته ډېر اسان کار دی خو یاره زموږ دې قوم نه هم پکار دي چې په سلامتي کونسل کې کوم اواز د پاکستان دی چې دا اوس ټول په یو ځل پاټه دا اواز وکړي چې د پاکستان دا خبره حقیقت ده. نو موږ له به خپله صوبه هم راکړي، خپل به ګورنر هم راکړي، پاټانه به صوبه